زما وطنه د خوشحال او د رحمان وطنه زما وطنه زما وطنه د خوشحال او د رحمان وطنه زما وطنه د سور نشان وطنه د سور نشان وطنه د سور نشان وطنه د سور نشان وطنه د باچا خان 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 وطنه سین کې سرګردا نظر دا غنو نظر ستاد باړې د وحشت نه په غرزنګونو نظر ستاد دیو لبلک لکړل غرونو نظر ستا قدرتي ستر بلندونه مختلفو پارټونو ملګري راغلي زه ورته مبارکباد پېښ کوم چا چې په دې کې کوشش کړی دی زه د هغې یم چې کوم دی نو ستاینه کوم ځکه چې د بل بنده راوستل دا ټول کې ګران کار دی او ستاسو په طرف چونکې خامخا داسې یو د ډېر وخت نه یو فضا جوړه ده چې د خاص سوچ او فکر خلک چې کوم دی نو هغه په دې کې قابض دي حالانکې د ټول کلي د ټول پاکستان نه هغوی راغونډ شوي دي خو دلته یې لږ ډېر چې کوم دی نو اثرات شته خو خدای یو فضل کړی دی د خوشحالۍ پروګرام دی نو موږ به خپلې خبرې کوو ضرور نه ده چې موږ بل چا پسې خبرې وکړو زموږ خپلې خبرې دومره ډېرې دي که موږ په دې خپلو خبرو عمل وکړو نو که دا لږ ډېر ای سره پاتې خلک دي ای به هم د دې خبره نه متاثره کېږي او د باچا خان قافلې ته به راځي نو زه د اخلاقو په بنیاد چې موږ هر چا احترام کوو موږ داسې خبره نه کوو چې د بل په احترام کې فرق راولو خو د خپل سوچ او د خپل فکر وکالت کوو او هغه په دې بنیاد کوو چې زموږ یو خپل فکر او نظریه دا جوړه شوې ده چې د دې خاورې اختیار زموږ په لاس کې نه راغلی تر هغې د دې قوم چې کوم دی مستقبل نه بدلېږي تش په نارو نه کېږي تش په چغو نه کېږي تش په خواهشاتو نه کېږي دا ټول کار چې کوم دی نو عمل سره تړلی دی او انما الاعمال بالنیات د عمل دارومدار په نیت دی چې ستا نیت صفایي خدای به دا کامیابي هم درکوي او خلک به هم چې کوم دی ستا طرف ته رجوع کوي او دا فیصلې د خدای دي دا تاسو چې کوم دی د دې هسې بهانې اختیار د لوی رب دی او چې کله ستا مازغه او زړه هغه بدل کړي ته په خپله بدل شي دا زموږ او ستاسو په دنیا کې یو مبارزه ده او د هغې مبارزې په نوم ګرانو ملګرو زموږ جنګ چې کوم دی په خپلو کې دا د کفر اسلام جنګ نه دی شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان او د پښتون قوم د مسلمانۍ خو داسې شان دی چې دا مشران په خپله خبر هم دي خو د کشرانو لپاره به دا عرض کوم چې د دنیا په ټولو قومونو کې واحد پښتون یو قوم دی چې دی سل په سل مسلمان نو د پښتون سره خو حساب ته کولی نه شي چې بهی تا عقیده کې دې فرق دی او ته داسې او زه داسې که ته پاره پاتې وکړه خو چې پښتون مسلمان اوس که څوک دا خبره کوي چې دې بله پارټۍ کې دا کافره دی ما خو ښکاره خبره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې څوک په خپله کلمه وایي او بل ورته کافر وایي دی په خپله کافر دی دلته خلک خپل ایمان نه هم تېر شي د دنیا د اور ورسره غم وي د آخرت ورسره غم وي موږ چې کوم دی خپل ایمان خیر هم غواړو د آخرت خیر هم غواړو د خپل کام په دې دنیا کې چې کوم دی په وسایلو خپل اختیار غواړو او زموږ خبره پټه نه ده داسې نه چې دننه به یو خبره کوي بار به بله کوي موږ خو چې څه وایو په ډاډ باندې وایو او په ډاډ پیلي وایو چې انګریز راغلو نو د پلار ته وایي باچا خان پلار چې دا زوی دې مړې که ګینې پانسي دی باچا خان ته خپل پلار وایي چې بچې دا ته څه کوې دی خو ډېر ظالم دی پانسي به دې کړي رښتیا منې دا ته څه کوې هغه ورته وایي بابا دا خو یې صحیح دی د انګریز که دی دا ته وایي چې مونځ مه کوه
د ته به لمونځ کې او که به نه کې هغه ته چې لمونځ خو په ما خدای فرض کړی دی د دې وایي که ډېر وایي زه به لمونځ کوم که زما سره پکې زیرال دي شي لمونځ به کوم نو باچا خان خپل پلار ته وایي چې زه په پښتون قوم کې پیدا یم او علم ورکول خدمت کول د پښتنو دا په ما فرض دي او که دا انګرېز ما پانسي کوي پانسي مې لیکي خو زه به د پښتون قوم خدمت کوم او زه به چې کوم دی خبرې کوم ګرانو ملګرو هسې په تیاره راشئ تاسو ته نه را رسېدلې دا بېله خبره چې خپل محسن نه پېژنئ دا زموږ تاریخ دی چې موږ خپل مشران نه پېژنو دا زموږ تاریخ دی چې موږ نیک خلکو ته توجه نه کوو او د شیطان په ګوډګوډي کې خو اثر هم ډېر نو موږ هغې خلکو پسې زور کوو چې هم خپل مطلب له استعمالوي باچا خان خپل مطلب نه لرلو که هغه مطلب لرلو خو هغه ته خو حکومت څه شی نو هغه ته خو وزیر اعظمي څه شی نو ولي خان به خبره کوله ولي خان ته چې کوم دی ضیاءالحق وایي چې راشه وزیر اعظم شه نو هغه ورته وایي چې ما الیکشن نه دی ګټلی ته ما ولې وزیر اعظم کې د دې لپاره چې ته په ما حکم کې زه به ستا حکم منم نو هغه ورته وایي چې پاکستان کې که جونیجو هغه وخت کې جونیجو وزیر وایي چې جونیجو وزیر اعظم کېدی شي نو ولي خان نه شي کېدی خو چې ما له قوم ووټ نه راکړې زه په سوال وزیر اعظمي نه کوم زه به ستا تابعداري نه کوم زه به د قوم تابعداري کوم